أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ننني درس کی ان شاء الله العزیز سورة النحل پارہ نمبر 14 رکوع نمبر 4 آیات نمبر 30 31 32 33 34 پنځه آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. دینه مخکې چې نو هغه ذکر چې نو هغه شی ولو د کافرانو چې کله د هغوی نه چې نو هغه تپوس کړلی شولو چې ماذا انزل ربکم ستاسو رب چې نو هغه څه نازل کړي قالو نو داغوی ویل اساطیر الاولین د مخکینی خلکو قصې او کهانیانی یعنی قرآن چې نو هغې دروغجن کو قرآن ته چې نو هغې د مخکې خلکو قصې او کهانیانی دا چې نو هغې وویلو او خلک چې نو هغې د قرآن نه منې کړل. اوس الله جل جلاله د متقیانو ذکر کوي نو چې کله به بهر نه دغه خلک راتلل نو چې مسلمانان سره به میلاو شو نو دی به دا پیغمبر سوی پیغمبر باندې چې نو الله رب العزت څه نازلې څه وحی پرې راځي نو متقیانو مسلمانانو دوی به ورته وي ماذا انزل ربکم قالوا خیرا الله چې نو هغه بهترین کلام چې نو هغه نازل کړی الله رب العزت چې نو هغه د خیر د نصیحت ډک کلام چې نو هغه نازل کړی دی خیر دی پکې د چا دپاره للذین احسنوا دای خلکو د پاره چې دا غوی چې نو هغه احسان نیکی وکړه احسنو نه مراد څه دی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي قول لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه یجا کلمه چې نو هغه ویلي دي دا غوی د پاره پکې دی فی هذه الدنیا حسنه نو دا غوی د پاره په دې دنیا کې چې نو هغه حسنه نیکی دا ښه بدله ده ښه بدلې نه مراد چې نو هغه څه دی تفسیر مدارک چې نو هغه او تفسیر خازن لیکلي ښه نیکي د دې نه فتحه نصرت د الله مدد ثواب دا چې نو هغه دی مراد دی ولدار الاخرة خیر دا خو صرف په دنیا کې چې نو هغه دا چې نو هغه فایده ده د آخرت په اعتبار سره چې نو هغه څه فایده ده نو د آخرت پیدا چې نو هغې بیا ډېره زیاته ده غوره ولدار الاخرة خیر د آخرت کور ډېر چې نو هغه غوره دی دې ته ویل کېږي چې نو صیغې چې نو هغه اسم تفضیل د خیر یعنی په هغې کې دومره غورهوالی او خیر به پکې چې د هغې د پاسه نور نه خیږي ولنعمه دار المتقین او هغه ډېر بهترین کور دی چې نو هغه د پرهیزګارانو د متقیانو دپاره ولې بهترین دی نو جنت کې بیا همیشه د پاره چې نو هغه راحت دی بیا آلتې چېرته چې نو هغه خفګان نشتی جنت کې همیشه د پاره چې نو هغه بیا خوشحالي ده آلتې چېرته چې نو هغه نا امیدي نشتی جنت کې همیشه د پاره چې نو هغه صحت دی آلتې بیا چې نو هغه بیماری نشتی جنت کې همیشه د پاره چې نو هغه سکون دی آلتې بیا ستړیوالی چې نو هغه نشتی نو الله جل جلاله وی ولنعم دار المتقین د متقیانو کور چې نو هغه بیا ډیر زیات چې نو هغه ښکلی دی پرهیزګارۍ کور څه دی جنات عدن هغه چې نو هغه باغونه دي د همیشه دپاره یدخلونها چې دوی به د هغې ته چې نو هغه داخلیږي تجري من تحتها الانهار
بهي کې به د هغې چې نو هغه لاندې نهرونه دنیا د نعمتونو دنیا د باغونو په شانتي بنئ دنیا باغ چې نو هغې اوس دې نه مخکې 40 تالانو باغ الوچو باغ مالټې وي دې چې نو هغه اوس مالټې راځي مڼې وه نو دې ښځونو باغونه ول خو چې موسم یې لاړو د موسم د تللو سره چې نو هغه میوه هم لاړه اوس به ورته یو کال چې نو هغه انتظار کولی شي د جنت هغه څنګه دی نو صورت واقع کې الله پاک وایي لا مقطوعة ولا ممنوعه د جنت به داسې میوې چې لا مقطوعة هغه به نه کټ کولی شي نه به ختمېدلی شي ولا ممنوعه او نه به په هغې کې څه رکاوټ وي که دوی په ولاړه خورې په ولاړه به ته میلایږي که په ناسته خورې په ناستو به میلایږي که په ملاسته خورې ملاستو به میلایږي یو دانه چې څنګه کټ کې د هغې په ځای د بچنیانو هغه ډاري که بله دانه راغلی څنګه چې غواړي هم هغه شانتې به میلایږي نو الله وی جنات عدن همیشه چې نو هغه باغونه به د هغې کې بچنیانو هغه داخل شي او د هغې لاندې بچنیانو هغه نهرونه بهیږي لهم فیها ما یشاءون د دوی دپاره بالتي هغه هر څه چې څه چې نو هغه دوی غواړي څه چې هم غواړي هغه شیز به ورته څنګه چې غواړي هم په هغه طرق چې نو هغه به ورته مهیا کیږي قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ چلے نو اغلی گلی وی جنت کیا ہے چوٹی سی خدا ہی ہے جنت سره خودی سیده لکه وړو کې خدای لکه څنګه چې الله رب العزت څه غواړي هغه شانتي کیږي نو دسی به الله جل جلاله چې نو هغه جنتیانو له دسی به ورکي لکه خپل خدای بادشاہي چې ولور کی د چې څه غواړي هغه چې څنګه څه شی پړه کې راځي الټي به دغه ډایرکټ دته میلایږي چې کم شی وای هغه شانتي چې نو هغه بکی کدی وای چې نو هغه زوال وته بس نا صاحب بده پوری بوزر وشي وابل وځي کدی وای زو پلان کې زه تلاړی بس دې ګوري دی په هغه ځای کې ناسي کدی وای چې دا شی مې دې سه خوړې جو هغه شانتي بشي نو چې څه غواړي هغه شانتي نو هغه ورته میلایږي کذالک یجزی الله المتقین الله وی دغه شانتي الله بدله چې نو هغه ورکوي چاله ورکوي متقیانو لره متقی چاته ویل کېږي نو د متقی د ټولو نه ادنا درجه چې نو هغه دا چې د کلمه طیبه وی لا اله الا الله محمد رسول الله په ایمان سره ځان د کفر نه چې نو هغه وساتي او بیا د هر هغه کار نه ځان چې نو هغه مرکی چې کم کارونه الله او د الله رسول چې نو هغه حرام کړي دغه ټولو کارونه چې نو هغه ځان وساتي او الله او د الله رسول چې څومره حکمونه او طریقې ښودلې په هغې باندې کار بند شي هغه په خپل ژوند کې راولي دې کس ته ویلی کېږي چې نو هغه متقي الله وایي داسې الله بدله ورکوي هر متقي لره هغه په هرې زمانه کې چې هر څوک چې وي نو چې د هغه کې دغه شان تقوا اخلاص دا پیدا شو الله جل جلاله به له دغه فایده چې نو هغه د انعام او بدله ورکوي الله دې موږ ته نصیب کړي بیا به د دوی د وفات وخت وسنګي نو دې نه مخکې نو هغه پرونی درس کې د کافر د وفات وخت نو هغه هم تېر شو فاسق پاجر چې کله مري نو څنګه حالت به کله چې کافر مري نو هغه به څنګه مري الذین تتوفاهم الملائکه هغه کسان چې ساګانې باخلي روح به قبضه کوي د هغوی نه فرشتي طیبین په داسې حال کې چې دوی به نو هغه ښکلې پاک خوشحاله چې نو هغه به وي یقولون سلام علیکم فرشتي چې نو هغه د دوی خواله راشي نو د هغوی به ورته سلام کوي ملک الموت چې کله راشي یو ښکلې بهترین شکل کې چې نو هغه به راشي شاته به ورسره چې نو هغه دغه 18 فرشتې چې نو هغه دا به ورسره وي ټولې به ښکلې چې نو هغه ګلدستې چې نو هغه راغستي لکه څوک د چا خواله ځي او د هغوی چې نو خوشبویانې ګلدستې یو څه بل څه ګلونه دی راغستي نو دغه شان دی چې نو هغه به راغستي تفسیر مدارک کې چې نو هغه روایت نقل کړی دی د بهقي په حوالې سره نو هغوی چې دوی ته به څه وکړي فرشته چې کله راشي ملک الموت نو هغه به ورته وایي السلام علیکم یا ولی الله پتا دې سلام اے د الله دوسته یقرأ علیک السلام الله چې نو هغه تا ته سلام وي ویبشره بالجنه او ویدله به د جنت چې نو هغه زیری ورکي بل روایت کې ورسره راځي چې دته به د جنت کې د کم کوټۍ او محل عقب ورته وښي نو چې څنګه دته د هغه کوټۍ او محل چې نو هغه وښي نو دی به ملک الموت ته په خپله وایي ما تیزې ته زر ورسوه ما چې نو هغه دقې ځای ته چې نو هغه پوزه نو هغه به ورته یې دقې دپاره خو روح به ورکوي ساه به ورکوي دی به وایي زمان دا ساه زر واخله خو اوس ما دقې خپل محل ته دغې کوټۍ ته چې نو هغه مې بوزه نو ځکه الله وایي په ښکلي حالت کې تتوفاهم الملائکه طیبین
په دې ښکلي حالت کې دی نو هغه به د فرشتې په داسې په قلاره په اندازه چې دی نو هغه به د والي یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنه، او بیا به ورته وایي چې اوس جنت ته ځئ نو هغه داخل شه بما کنتم تعملون، په سبب د هغې چې تاسو به کم عمل کولو. اوس دې ځای کې یو ورکوټی شانتې سوال واردېږي. د تفسیر خازن چې دی نو هغه هم ذکر کړی او ذخیرة الجنان والا چې نو هغه هم ذکر کړی. نو هغه سوال دا واردېږي چې د حدیث کې راځي الله رب العزت اور د آیات کې دی الله رب العزت ورته ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون، تاسو چې دنیا کې کوم عملونه کول د هغې په بدل د هغې په برکت سره اوس چې نو هغه چېرته داخل شي؟ جنت ته داخل شي. مخکې مونږ ویلو حدیث مبارکه کې راځي صحیح مسلم کتاب الایمان او صحیح بخاری کې هم دی. صحیح مسلم کې مالدل کتاب بخاری کې ملدل نه پای کې د تفسیر نقل کړی دی نو هغه متفق علیه حدیث دی، د بخاری او مسلم دواړو دی. د هغې مفهوم دا دی لا يدخل احد منکم الجنه، تاسو کې نو هغه یو سړی هم چې نو هغه جنت ته نشي داخلي دی بعمله په خپل عمل سره، مگر چا باندې چې الله رب العزت خپل فضل او رحم وکي هغه سړی چې نو هغه به جنت ته داخلي دی چې نور یو سړی نشي داخلي دی. صحابه عرض وکړو وقال یا رسول الله وانت، الله رسول تاسو به هم چې نو هغه په خپل عمل نشي داخلي دی؟ نبی رسول الله والسلام ولا انا، زه چې نو هغه هم نشم داخلي الا ان يتغمدني الله برحمته وفضله، مگر دا چې الله رب العزت زما زه چې نو هغه په خپل فضل کې چې نو هغه ما وینغاړي، الله رب العزت چې نو هغه ما په خپل رحمت کې چې نو هغه وینغاړي. نو چې کله الله جل جلاله زه په خپل فضل او رحمت کې اونغختلم نو زه به جنت ته چې نو هغه به داخل شم، او که داسې نه نو زه چې نو هغه هم جنت ته په خپل عمل نشم تللی. نو بس وګورئ حدیث کې صحیح بخاری او صحیح مسلم روایت دی پای کې الله پاک وایي چې تاسو نه هغه په خپل الله پیغمبر فرمایي په خپل عمل نشئ تللی، او دلته په آیات کې الله وایي چې تاسو به داخل شئ په خپل عمل سره. نو د دې چې نو هغه شبیر احمد عثماني رحمه الله د هغې چې نو هغې د دې او دغه شانتې علامه نووي رحمت الله علیه شارح مسلم د هغوی د دې چې نو هغې یو اسان مثال سره چې نو هغې وضاحت کړی دی. نو هغه مثال دا دی لکه مثال په طور کې گاڑی دی، اوس گاڑی چې دی نو هغې کې انجن هم هر څه هم پټرول هم وي، اوس دې کې چې کله ډرایور کیني او دا گاڑی روانوي نو دا گاڑی چې دی نو هغه ځي نو بیا چې کله دی ورسي نو دی پاټک ته ورسي، نو چې پاټک کې کله دغه گاڑی یا ریل گاڑی چې دی نو هغه وردولی شي نو اوس د کې انجن هم شته، تیل پکې هم شته، ډرایور پکې هم شته، خو چې کله څو پورې دته چې نو هغه شنه جنډه نه یې ډکېدلې تر هغې پورې چې نو هغه دغه گاڑی د خپل ځای نه چې نو هغه نشي خوځولی، دغه ریل د خپل ځای نه چې نو هغه نشي تللی. نو چې کله دته د بره نه چې نو هغه کیبن نه دغه شنه جنډه وړکولی شي، دته کانټه کولاو شي، روډ باندې چې نو هغه شنه چې نو بتي ولګي نو دا گاڑی روان شي، هغه ټول شیزونه بروی کار راشي. نو وای د شانتي د انسان عملونه دا ټول اسباب دي، مونځ دی، زکات دی، اودس دی، چې څومره هم دي دی سببونه دي. کله چې دته د الله د رحمت جنډه چې دی نو هغه ورته میلاو شي اشاره جو دی بیا په هغې باندې چې نو هغه جنت ته داخل شي، او که د الله د رحمت چې دی نو هغه جنډه اشاره ورسره نه یې ټچو نو دی په خپل عمل باندې هېڅ هم نشي کولی. نو حدیث کې دقه دی چې هغه وخته پورې دی جنت ته په عمل نشي تللی تر څو چې دی نو هغه څه نه یې کړي د سره د الله رحمت نه یو ځای شي. او آیات کې چې کوم ویلی شول نو آیات کې دا وایي ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون بسبب اعمالکم، الله رحمت ان راضي چې کله انسان د الله رب العزت حکم کم عمل الله پاک ښودلی دی هغې عمل باندې چې نو هغه شي کار بند شي. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکه، الله وایي چې نو هغه اوس پس له دې نه دوی د کومې خبرې انتظار کوي، صرف د دې خبرې چې راشي دوی ته فرشتې او یات یا امر ربک یا ورته ستا د رب حکم چې دی نو هغه راشي. نور دوی ته خو قرآن واضح کړل، هره خبره هره مسله هره عقیده یې ورته واضح کړه. نو اوس دوی د ایمان راوړلو کې لا نور د کم شي چې نو هغه انتظار کوي چې فرشتو ته راشي. نو چې فرشته راشي هغه خو بیا روح قبض کوي، یا د الله عذاب راشي نو بیا خو به دی مړ شي، بیا خو د سره سشتې نه. خو الله وایي په دې خفه کېږه کذلک فعل الذین من قبلهم، دغه شانتې مخکینی خلکو هم کړي، هر څه ورته واضح شي د هغې باوجود بیا د هغوی هم ایمان نه دی راوړی. وما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. اوس د دوی ایمان نه راوړل، عمل صالح نه کول،
په دې باندې چې نو هغه دوی د الله سره نقصان نشي کولی، د خپل ځانونو چې نو هغه نقصان کوي، خپل ځانونه د الله ګرفت چې نو هغه حواله کوي. فاصابهم سیئات ما عملوا، الله پس ورسېدل دې ته هغه بدې نتیجې، هغه سزاګانې ما عملوا کم چې دوی مخکې دنیا کې کړو، وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون، او دوی چې به کومو خبرو پورې ټوکې کولې، پیغمبران به دوی د عذاب نه ویرول، نو دوی به ورته فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین، هغه عذاب راوړه کنه، د کم چې تو موږ سره واده کې نو هغه عذاب کم دی راوړه، کله به چې نو هغه کستا خبره حق او ته په حق الله ته وای فامطر علینا حجاره من السماء، الله دې زموږ باندې د اسمان نه چې نو هغه کاڼې اوري کنه، الله وی وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون، کوم خبرو پورې چې دوی بټوغې چې نو هغه کولی، هغه خبرو چې نو هغه دوی سکړلو راګیر کړل، یعنی د هغې په وجه پې د عذاب رالو. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. وقیل او اویل شولو للذین ای کسانو ته اتقوا چې تقوی اختیار کړي وه، پرهیزګاري کړي وه، ماذا انزل ربکم سنازل کړي دې ستاسو رب، قالو نو وایي هغوی خیرا نیکي خیر، للذین د ای کسانو دپاره احسنو چې هغوی نیکي وکړله، فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنه ښکلې نیکي ښه عمل، ولدار الآخرت او خامخا کور د آخرت خیر غوره دی، ولنعم او ډیر ښه دی، دار المتقین کور د پرهیزګارانو متقیانو، جنات عدن باغونه دي د همیشه، یدخلونها چې دوی به داخلیږي هغې ته، تجري بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه، لهم د دوی دپاره به یې فیها په دغې جنت کې ما یشاءون څه چې دوی غواړي، کذلک دقه شانتې یجزي الله چې نو هغه جزا ورکوي، بدله ورکوي الله پاک المتقین متقیانو پرهیزګارانو ته. الذین متقیان پرهیزګاران هغه کسان دي تتوفاهم الملائکة چې وفات کې هغوی له روحونه قبضه کړي د هغوی الملائکة فرشتې طیبین په داسې حال کې چې د هغوی پاک وي، یقولون چې نو هغه وایي دوی سلام سلام دی وي علیکم په تاسو، ادخلوا الجنة داخل شئ جنت ته، بما کنتم تعملون په سبب د هغې چې تاسو به عمل کولو، هل ینظرون آیا دوی انتظار کوي الا ان تأتیهم الملائکه مگر صرف د دې خبرې چې راشي دوی ته فرشتې، او یاتی امر ربک یا راشي حکم ستا د رب، کذلک فعل الذین هم دغه شانتې کړو آی کسانو من قبلهم چې د دوی نه وړاندې وو، وما ظلمهم الله او ظلم نو کړی په دوی الله، ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو په خپله ظلم کولو، فاصابهم پس ورسېدل دوی ته سیئاتو بدې نتیجې، ما عملو هغه چې دوی عملونه کړو، وحاقه او راګیر کړل بهم په دوی ما هغه عذاب کانو به یستهزئون چې دوی به پورې ټوغې کولې.